ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ واقع وو کدا اخلاق مون نن ځان کې پیدا کړ نو ان شاء الله تعالی دا واقع په هور سره وو او د دې نه سبق واخلا دا واقع واځي دې د پرونی چې خسته واقع وو ډېر قرباني وکړه نو هلته کې واقع خو خسته وه هغه خو صحابه نه ورته چې څومره عمل کړی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ته به چې کله مونځ وکړ خاص کر د سهار په ټیم نو دا به واپس په منډه ووت او کور ته به تلو یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ته ډېر په منډه ځې ولې وجه څه ده چې سهار مونځ وشي او په منډه ځې او کور ته ځان رسې صحابه به اشراقه پورې ناست وو مونږ به په منډه ځي چې یا موبایل راولو یا شپې دوه پورې موبایل کتلی او بیا په منډه ځي او بس ژر ویده شو ټوله ته به وایې چې پرون یې کشمیر فتح کړی نو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ تیز به تلو نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي د الله پیغمبره زه هسې تیز نه ځمه زما یو مسله ده نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي څه مسله دی دا وایي د الله پیغمبره زما کور د یهودي د کور سره پیوست دی د یهودي په کور کې د کجورې ونه ده خو هغه ونې څانګې د دیوال نه زما کور طرف ته راتاو شوي دي او کله چې شپه نو شپې که بعد ما ولګي د هغې نه کجورې راغوزار شي زما کور ته نو زه سهار وختي په منډه ځکه ځم د جمعې نه بعد چې زه وایم چې زما د دې کور کې د یهودي د ونې دا کجورې دا زما بچي ونه خوري ولې دا جایز دی ډېر داسې اخلاق ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې دا واقع بیان کړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واورېده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ یهودي پسې ورته ویې فرمایل وایي دغه ونه په ما خرڅېد هغه ورته عرض وکړو او یهودي وی عام قیمت ولا ورک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل د کافر څه دومره ښایسته اخلاق ورته ویې فرمایل ونه مې تنه واخیسته بس اوس کجورې که راپرېوځي خورئ څه ورځې بعد یهودي ته پته ولګېد هغه له خو پته نه وه چې دا داسې معامله ده هغه له پته ولګېده چې ښه زما د کجوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې نیت اخیستې چې د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ کور ته کجورې کمې پرېوځي د ونې نه داسې خبر هم نه یم چې د ده بچي ونه خوري دا دومره ښایسته اسلام او دین دی هغه یهودي راغی څو ورځې بعد ایمان یې راوړ مسلمان شو مسلمانه ستا د وجې نه مسلمان په عذاب